السلام علیکم ګران کتونکو، زه محب ترین ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله لرم امید ساتم زما په شان روغ جوړ او خوشحاله بایست. ګرانو کتونکو، ستاسو ته معلومه ده چې په بلوچستان کې خاص کر په کوټه چې کوم شمالي بلوچستان کې چې کمې واورې وسولې، بارانونه وسو، د هغه څه چې دی تاسو ولیدل چې په هر ځای کې چې ویلې مین لارې یعنې مین شارې چې وي هغه بندې ولې، لینک روډونه چې کوم کلو ته تلل یا علاقو ته تلل هغه چې ولو هغه بندولو. د هغه دپاره چې دی صوبایي حکومت او خاص کر ضلعي انتظامیه چې خپل اهم کردار ادا کړي، په هغه کې اهم کردار چې ولو د هغه علاقې ډیپټي کمشنرانو ادا کړي. او چې کوم خلک په مشکلاتو کې چې ولو هغه مشکلات ورپېښ شولو، د هغه دپاره ډېرې هلې ځلې وکړلې، ډېرې منډې ترنډې وکړلې او خپل ځان چې دی هغه په مشکلات کې واچو، لیکن عوام ته ریلیف ورکړي. او صوبایي حکومت چې پر جنګي بنیادو باندې چې دی عوام ته چې ولو هغه خپل ریلیف ورکوي او مصروف ولو په خپل عمل کې. نو دا ترا یو څو کسان چې نومونه اخیستل ډېر لازمي دي. په هغه کې یو ډي سي کویټه هم ولو چې هغه میجر ریټایر اورنګزیب بادینی صاحب، او زموږ سره چې هغه د دویم ډي سي نوما خو هغه ډیپټي کمشنر پشین ولو قایم لاشاري صاحب، زموږ د یو بل ډیسټریکټ کلاسیف الله د ولو چې هغه عتیق الرحمن صاحب ولو، زموږ د کلا عبدالله چې کوم ډیپټي کمشنر ولو بشیر صاحب. یعنې دا ټولو چې ولو ډېرې هلې ځلې وکړلې او دوی حقیقتا خپل افرټ ښکاره کړل او په دا واورو کې چې کومې لارې بندولې عوام ته چې ولو هغه ډېرې ورته اسانۍ ورته جوړې کړلې، یعنې په مشکلات کې څوک نه راوستل. په دې حواله باندې به خبرې اترې کړو. زموږ میلمه چې دی هغه ډیپټي کمشنر میجر ریټایر اورنګزیب بادینی صاحب دی. سر په پروګرام کې ښه راغلاست درته وایم. سر د ټولو مخکې مو موږ ته دا ووایه چې دا وخت په کوټه کې کم صورتحال دی چې کم څو شپې مخکې برابري وسوله په کوټه کې، خاص کر ته موږ ته د کوټې صورتحال راته هغه که چې اوس دا ټیم کم حالات دي په کوټه کې، یعنې ټول روډونه خلاص ولو، چې کوم مین شاره وي هغه ټول خلاص ولې، چې کوم لینک روډونه و کلو ته تللي وه یا نورو علاقو ته تللي دي شاوخوا هغه خلاصې دي. ډېر مننه. اول دا خو دغه درته وایم چې کوم د ډیزاسټر مینجمنټ په بلوچستان کې میکانیزم جوړ شوی دی، په بلوچستان پروینشل لیول باندې پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتھارټي موجوده ده. په ډیسټریکټ لیول باندې دا چې کوم ډیزاسټر مینجمنټ چې کوم د دې اتھارټي ده د دې هیډ چې دی هغه ډیپټي کمشنر دی. نو چې کوم ټیم آفات راسي اټومیټیکلی ډیپټي کمشنر دغه ذمہوار سي. تاسو موږ سره پوښتنه وکړه چې په دې کې اوس دا وخت د کوټې سچویشن څنګه دی. په کوټې کې تقریبا مختلف علاقو کې د 9 سے 13 انچ پورې چې برفباري شوې ده او د ډېر ټیک ټاک مقدار دی. په دې کې دا وخت د ښار چې کوم مین روډونه دي د دننه دا ټول کلیر دي، چې کوم ګلیان دي هغه هم کلیر دي، لیکن چونکې ګلیان ته زموږ مشینري کلای نسی تنګې ګلیان دي، لہذا چې لږ ډېر واوره ولا هغه واوره دا وخت لږ په یخي په فارم کې کنورټ شوې ده، هغه یو شی شته، لیکن اورال لارې خلاصې دي. که موږ خبرو وکړو د پنجپایي خواته تقریبا لارې ټولې کلیر دي. په دې کې څه کلي داسې دي چې په هغه کې لارې به نه وي کلیر، هغه لارې کلیر په دې باندې چې کچه لارې دي، واوره راغلی ده، کیچړ به جوړ شوی، په دې باندې موومنټ د کراس کنټري موومنټ چې دی هغه لږ خراب دی. که چیرې موږ خبره وکړو د سره خوله او د دې علاوه سره غوړګۍ خوا ده، نوسار خو نو خیر ډایرکشن جلا سي، دا سره غوړګۍ سره خوله او دغه علاقې چې دي په دې کې څو کلي زرغونم جلا ډایرکشن دی. په دې کې چې کوم کلي دي لږ په هغو کې اول سر کې لږ پرابلم ولو سره د کنیکټیویټي رابطه زمیني رابطې لږ مسله وله، هغه هم زموږ ټریکټران موږ ور واستولو، موږ خپل ګریډران واستولو، هغه سچویشن ډېر حد پورې کنټرول شو. په نوسار کې څه کلي دا تراز و چې په هغه کې لږ ډېرې شو، لیکن دومره زیات نه و. دا وخت زرغون خوا چې کوم ایریا ده یا د چې کوم د مارواړ خوا ده دغه سایډ ته چې کوم ایریا ده جنرالي دا لږ لارې چې دي تر اوسه اطلاع راغلې ده چې هغه بند دي. بند وجه دغه نه ده چې په هغه باندې چې دی روډ بلاک دی یا کار نه کېږي، وجه دغه ده چې هغه الریډي کچه لارې دي. په دې کچه لارو کې چې کوم واوره سوی هغه واوره په یخي کنورټ سوه، نو د 4x4 ویکلز علاوه نور ګاډیانو موومنټ سچ کېږي نه. چې کوم لار و د زیارت والا هغه 2 کیلومیټره پاته ده، هغه به موږ انشاءالله که خدای کول نن کلیر کړو. او د دې علاوه چې کوم لار موږ د کله د هنوړک په لار باندې هرنایي وخواته هغه لاره چې ده هغه بیا د سی بي ډیویژن چې کوم کمشنر و فیصل صاحب او ډیپټي کمشنر هرنایي د هغو په ایفرټس باندې هغه لاره خلاصه شوله ده. سر په کوټه کې او د په اطرافو کې چې کومه واوره وسوله، خدای مکړه نقصاناتو په نوي سوي که سوي دي راته په ګوتې که سر چې یا کورو چتونه ریله سوي دي یا دیوالونه چې دي هغه نړل سوي دي یا خدای مکړه داسې اموات کې سوي سر ستاسو په کوټه کې سر؟
داسې بارانونه وسي او واوره وسي د دې بعد یقیني طور پر دې کورو ته نقصان ورسي د هغه وجه دغه ده چې موږ ډېر کورونه داسې وي چې هغه کچه وي هغه کچو کورو هغه چې مینټیننس نه وسي نو واوره او باران چې دي نقصان ورسوي دا وخت په کوټه کې زموږ سره یقینا ډېر کورونه دا تر دي چې هغه د واورې او د باران سره متاثره سوي دي چې هغه به یقینا نړېدلي وي په دې سلسله کې چې دی دا وخت موږ سره تقریبا 3 اموات سوي دي او د دې ما سوا تقریبا 7 کسان چې دی هغه زخمی دي د دې چې دی کوم ما د دې سره مخکې هم یو پریس کانفرنس کړی یو میټینګ پریس بریفینګ مې کړی په هغه کې مې دا خبره ټول ته کلیر کړه چې دا باران وسي د دې بعد د کچه کورونه چې دي د دې چتونه چې دي دا ته ریګولرلی ور صفا کوي کچېرې دا صفا نه سي دا اکثر راونړېږي د دې ما سوا داسې کورونه دي چې هغه په شیلو کې جوړ شوي دي یا قبضه شوي دي یا غلط جوړ کړ دي یا وټس ایور اج کوم شیلو والا روډونه دي هغه ته هم دغه نقصان دی او بیا زما د ټولو کوټې والا چې کوم عوام دي هغه سره وسم دغه ریکویسټ دی چې هغه کورونه چې په شیلو کې دي د اوبو په لار کې دي ته ویکیټ کوي خالی یې کوي کېدلی سي بل سپیل را روان دي که چیرې اوبه راغلې هغه بیا نور نقصان ته یې رسولی سي او سر لکه تا چې ویل چې په دې کې 3 اموات سوي دي او په دا کې چې دي 2 کسان زخمیان سوي دي په داسو حالات کې د دې دپاره چې دی حکومت څه کوي دا متاثره چې کوم کورونه دي د دې دپاره تاسو چې دی یو میکانیزم جوړ کړی دی تا دا متاثره چې کوم خاندانونه دي و دې ته به ریلیف میلاو سي د دې نقصاناتو ازاله به تاسو ورکړي ګورمنټ انشاءالله ګوره دا خو قدرتي آفات خو نقصان هر ځای کیږي چې نن ته که چیرې د یو اس خبره وکړو که چیرې موږ د جاپان خبره وکړو هلته هم اموات کیږي هلته هم نقصانونه کیږي تا هم بیا هم چې دا کوم په بلوچستان کې چې واوره سوې ده د دې سره چې کوم نقصانات دي د دې دا خلکو موږ لیست استولی دي انشاءالله که خدای کول دوی ته به موږ ریلیف ورکړو د ژوند خو څه مول نشته د هغه خو څه حساب نشته هغه موږ نسو ورکولی چاته هغه ډېر قیمتي شی دی البته دوی ته یو عارضي طور باندې ریلیف موږ فلحال ورکړی دی په سامان په صورت کې او مخته به انشاءالله دوی ته موږ فاینانشل سپورټ هم ورکوي سر دا شی موږ ګس همیشه وینو دا ولې سر خالي زموږ په صوبه کې دا ترا دي که په نورو صوبه کې هم دا ترا دي ولې هغه دا یو مین شی دا دی سر چې کلم ټیم قدرتي آفات یعنی دا د الله تعالی په چولو یو رحمت ول چې پر موږ باندې دا برسه حاصلو برته که موږ دا خبره وکړو چې کله دا شی وسی موږ په هغه ټیم ډېر اکټیو اوسو ټول انتظامیه ټول اډمنسټریشن را ولاړ سي بس پر کارو لګیا سي یو پلان موږ نه لرو یو میکانیزم نه لرو مخکې موږ تیاری نه یو کړی بس سبا یو پیشګویي وسوله سبا برابري کېږي یا 2 ورځې مخکې وسي نه بس بیا موږ را ولاړ سلو پر روډو باندې معلومیږو بیا پر کار باندې د دې مخکې یو میکانیزم نه جوړیږي یو پلان نه جوړیږي دا سره سره دا خالي زموږ په صوبه کې دي که په نورو ځکه هم دا ته راځي ګوره دا خو چې کوم په پاکستان کې په ډېرو شیانو کې دغه سچویشن دی لیکن دغه د چې موږ کم شی چې اپټیمسټیک یو یا ښه کار چې موږ په هغه کې سلسله کې سوی دغه دی چې په بلوچستان کې یو پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتھارټي ده چې په کلیمټي په صورت کې یا داسې چې یو واقعه وسي هغه ډایرکشن یو داسې باډي ده چې هغه ګردو ډسټرکټس ته بیا ډایرکشنز ورکوي دا هم یو ډېر غټ کار دی بیا په ډسټرکټس کې ما درته وویل چې ډیپټي کمیشنرز موجوده دي اتھارټي ورسره شته ګایډنس سپورټ ورسره شته ګورنمنټ سپورټ ورسره شته هغه فردر ډېر کار کولی شي لیکن په کار دغه ده چې د موږ سره یو اول سر کې کنټیجنسي پلان را سره وي د زلزلې د جلا کنټیجنسي پلان را سره وي د باران د جلای د واورو د جلای خدای نه خواسته که چیرې یو دماکه وسي د هغه د جلای یو موږ سره پلان را سره وي د دې ټولو شیانو باید چې کنټیجنسي پلان وي که وبا سي په یو ښار کې د هغه د موږ سره جلا کنټیجنسي پلان بیا په کار دغه دی چې په هغه باندې ریهرسلز وسي یعنی لسه واوره راکله تر واورې مخکې باید یو ریهرسل سوی وای چې ستا مشینري به چیرې درېږي ستا کم افسرز به وي کنټرول روم به چیرې اسټابلیش کېږي د دې غایه د یو بل سره چې دی کمیونیکیشن شته که نشته زموږ خو چې داسې یو واقعه وسي د هغه بعد د یو بل موبایلونه ډایلو بیا معلوم سي چې سر زما موبایل چارج نه و بجلۍ نه وله زما موبایل چارج نه و خبره را په دې باندې رابطه نه وسوه په کار ده چې د دې پلان جوړ سي پلان بعد د هغه ریهرسل وسي پریکټس وسي د پریکټس بعد چې کوم دا شی راسي نه چې داسې کلیمټي راسي بیا یقینا موږ ډېر ښه هینډلولی سر په دا کې ډېر کوتاهیان هم وسي ډېر الکاران چې وي یعنې ته ډیپټي کمیشنر یې تا تورهج دی ته خلکو ته حکم ورکوې د خپل ماتحت چې یاره ته ورسه دا کار وکړه د علاقې خلاص کړه د ډېرو موبایلونه بند کړي په دا ټایم باندې ډېر افسران موږ لیدلي وي سر یا نسي ور هغه موقع ته ونسي بیا بانه هم نن سبا ډېره ښه ده ډوزر خراب سو ټیر یې اغوستلو نه یې سټارټېږي ډرایور دا کوي تیل نشته
داسې شی هم داسې تاسو ولیدئ چې یو خو دا راته ووایه سر چې دا کم افسران کوتاهي وکړي د دې خلاف دا کاروایانې کړي دي چې یار دا اوس دا یو هغه ولو چې مثال ستاسو لپاره یو اپریشن غوندې ولو ټیک سولو چې دا به تاسو کلیرول د علاقې او دا شی په دا کې ډېر افسران چې ول کوتاهیانې وکړلې د هغې خلاف به کاروایانې کېږي نوم ښه نه ده راغلی مې اخلص نوم یې نه ده راغلی خو بهرحال دغه د په کوټې کې موږ د افیشلز خلاف هغه هم سینیر افیشلز خلاف کاروایي کړې ده په اپشن کې داسې کاروایي سوې ده چیف سیکرټري دغه تر د یو چا خلاف کاروایي کړې ده د ویلو مقصد دغه دی چې په مختلف ډسټرکټس کې کم ځای محسوسه سو چې افسرز چې دي هغو یا د افیشلز ریسپانس مناسبه نه دی د هغو خلاف کاروایي سوې ده NHA اور CNW دا په کار وي چې په دا ټیم کې چې ډېر الرټ ستاسو سره د میکانیزم یا د کمیونیکیشن ولو دوی ستاسو سره چې کوم شان درکول هغه در پرکل که موږ خبره وکړو ستا یو پریس کانفرنس موږ ولیدی تا په هغه کې دا ویلو چې ما سره چې دوی 12 کشنې چې دی هغه لوډرز در سره دي او دوی چې دی غټ لوډرز در سره دي او سلور چې دی ګریډرز در سره دي ټیکټران ته مې نو منشن کړی ټیکټران د دې علاوه دي د دې علاوه دي دا د چاولو دا د NHA د طرفه CNW د طرفه که تاسو خپل د کوټي چې کوم خپل ډپارټمنټ د دې د طرفه یو خو د ډسټریکټ کونسل د یو ګریډر د مټ سره دا غي علاوه یو ګریډر چې دی هغه مش خپل هایر کړی یو دا غتر د مټ سره چې دی د CNW غچ کم ګریډرز دي هغه درې ولو PLC دی هغه اف کورس موږ وراچوي دا د دې ما سوا چې کم ټریکټرز هغه موږ په خپل ارینج کړو ډسټریکټ ایڈمنسټریشن په خپل ارینج کړی ولو سره چې څومره علاقې کې کېدو نارمل ټریکټر کار نه کېالته د روسي ټریکټر میټروپولیټن لار درشم د دې علاوه چې کم NHA ده چې کم مین روټ د ټنل سرونه سي ټنل خو د مستونګ سره راځي لیکن په دې کې درخشا سونه سي تر کوچلاغه پوری د NHA روټ دا غتر چې کم د سیوی والا روډ دام د NHA غو په دې باندې هم زدانه د یو ادارې خلاف خبره نه کوم لیکن دغه چې د ډسټریکټ ایڈمنسټریشن کلیر کړی دي موږ باقاعده چې د لیویز افیشلز ورسره او موږ مجستریټان موجود او چې دا علاقه دوی کلیر کړی ده پاتې سو CNW زډیر د نور الامین صاحب منګل صاحب ډیر شکرګزار هم چې ما دته فون وروکي دته مان مجھے گریڈر چاہیے دورتل کب چاہیے مارتل سر جب تک مناسب ہو دمات ویلے کب تک مناسب مارتل صبح تک ہو جائے دورتل یو آر ڈیپٹی کمشنر کوئٹہ اگر آپ مجھے ابھی کہیں گے آدھے گھنٹے میں ارینج کر دوں گا دا خبر از بات پار ډیر ویلیو لري انو خیر بارل د دې ډیر کومک را سره ولو چې کوم میټروپولیټن کارپوریشن دی طارق منګل صاحب زده د نوم نن لازمي اخلي طارق منګل صاحب د دې کوم پرفارمنس او دا ایکسپشنلی ویل د چې کوم سټاف ولاندې والا سټاف د میونسپل میټروپولیټن کارپوریشن غوښتل ډیر زیات افورټس وکړو په دې کې څو کسان زخمی هم سو په دا یخ کې چې موږ دغه د باندې نسو درېدلې او د عملت و کم په دې یخ کې چې موږ دغه نسو درېدلې په دې کې دوی د موږ کم سیوریج لاین دی دغه کلیر کړیو آی مسټ منشن اټ چې د دې کلامټي سر مخ کې طارق منګل صاحب دا چې کم سټاف ته دا ګرد چې کم سیوریج لاین دغه ګرد کلیر کړیو دغه چې کلیر کړو دا ور کچیر ته لیدلې چې اوبراله اوبه هغه ځای رااله چې الته نالیان اوورفلو سي ولته واوره بيخي زیات او چې کم پیغلل و پر پرتاو اوورفلو کېدل بلاکیجز نو یعنی هغه بر اکلی برتکلی اور دغه چې سیری ثورو باندې ټیکنیکل فالټس لکه کډای دي هغه باندې د څه نسی کولی ادر دین دیٹ دوی دا وره چې دوی دومره صفائی معیار به تر ساتلې چې دا روډو بلاکیج زیات نه سو بل موږ میوچولی دغه ډیسایډ کی چې سار و بجې سپیل ویدر فورکاست مطابق ختمې دی نو موږ ول موږ به چې دی د ماشام و بجې پوری دا 12 غنټې کې موږ به دا روډونه کلیرو روډو کلیرېدو معیار موږ دغه نه کښې شوی چې روډ بس سبا سه یو گاډي د کی تیریږي روډو کلیرېدو معیار موږ دغه کښې شوی چې دواړي جړې لکیر د روډو غدي ښکاري نو الحمدلله ماشام و بجې پوری ما سیوای د کاسی روډ موږ په دې نه کې کلیر چې هغه باندې چې دی رش ډیر زیاتو او یې خیر راغلیو د دې ما سوا تقریبا موږ ګرد روډونه چې دی کلیر کو اف کورس کښنی ګلیان نه موږ نس ورکلی مین شار چې دی هغه ټوله مش کلیر کی زما خل په یو ورځ کې به تر دې مخکې دومره زیات واوره او په یو ورځ کې ټوله روډونه تر کوچلاغه ونیسي تر درخشا چک پوسټ پورې تر کوچلاغه ونیسي تر میاغونډي پورې دا زما خل مخکې کم ډېره غټه ده ستاسو چې کوم خپل ته کوم کمان کې د ستا علاقه ډېره غټه ده نو د دې د اوس زما خل نه پر ورسېدلې او چې پر ورسېدلې کلیر دي مکل په یو ورځ کې نه هغه داسې ده چې یکړ زیت نه ډیپټي کمشنر یکړ نه دی چې ما سره تر هغه ټیم ورک شامل نه نو زما سره چې دی د میټروپولیټن کارپوریشن په صورت کې طارق منګل صاحب په صورت کې ټیم را سره دی زما خپل سټاف
زما چې کوم ایډیشنل ډیپټي کمشنرز دي، زما اسسټنټ کمشنرز دي، زما چې کوم تحصیلداران، نایب تحصیلداران او خصوصي طور باندې زما میجسټریټس دي، د دوی ایفرټس نه وای، د سی ان ډبلیو د موږ سره کوپریشن نه وای، پی ډی ام ای سپورټ د موږ سره نه وای، واخل موږ بیا د کار نه موږ دا تر عام واوریدل چې ډیر ډوزرز وو یا چې کوم لوډرز وو یا ګریډرز وو، پر هغه باندې به یو محکمه راولاړ سول خپل مینوګرام به ولګوي چې ډیپټي کمشنر له تصویر ورولېږي، مثال په هغه ځنایم خبر تعالو راغلي دي کنه راغلي چې دا زموږ د چلیږي چې سبا زموږ پرفورمنس خلاف یو لیټر نسی ولر زموږ محکمه ته دا تر عام شی اوس کنه سو سر خبر ده چې د هر انسان لکه څنګه چې موږ انسانانو ادارې هم دغه تراته زموږ انسانانو د ادارو هر یو دغه خوشوي چې کریډټ دې ماته ملاو سي نه، نو هغه کریډټ ملاوېده خو چې دی هغه خو ډیر واره ټیک وي، کله کله موږ په دې کې لږ زیات هم مخته ولاړ سو نه، دا شی کله کله په دې کې راځي، خو بهرحال موږ به دا شی ته نه ګورو چې کریډټ چاته ملاو سو، موږ به دا شی ته ګورو چې کار وسو که نه وسو، کار وسو مطمئن هم کنه مطمئن هم کنه. چیف سیکریټری راغلی سر کانمې ترزی ته مسلم باغ ته د پښین دوره یې وکړه، شاید ته په خبر وې سر په هغه کې دی راولاړ سولو سرسنش یې وکړي د چیف انجینر بلوچستان ده چې تاسو ته دا نه دی در معلوم چې سو مشنري لري، نو ته به د عوام دپاره څه خدمت وکړي او یا ته به عوام ته کم ریلیف ورکړي چې تا ته خپل مشنري نه ده در معلوم، خپل سټاف نه دی در معلوم، نو په دا حواله باندې چې چیف سیکریټري دا سرزنش خو ستا یا ستا د ټیم ورک د خو به نه وي کړی چې ستاسو مطمئن ولو هلته خو چې ولو د سی ان ډبلیو ډپارټمنټ څخه نه مطمئن. الحمدلله چیف سیکرټري صاحب زما خل پرابلی ټرسټ را باندې لري او شاید مخکې زه په خپله هېڅ نه یم، خو برل دغه دی شاید مخکې زموږ پرفارمنس ریکارډ داسې دی او ریګولر موږ اپډیټ هم ورکولو چې چیف سیکرټري صاحب چې دی هغه ګر سره ما سره په دې سلسله کې څه تکلیف یې راکړی نه دی، نه یې څه راته ویلي دي چې په اول سر کې صرف ډایرکشنز راکولو، د هغه ما سوا چې دی د داسې موږ سره بله خبره نه ده کړې، دا ته چیف سیکرټري ته هر شي پلس راځي، اطلاع ورته راځي اینډ هی ایگزیکټلی نیو چې کار چیرې روان دی چیرې نه دی روان، چونکې زموږ کار الحمدلله دومره اپ ټو د مارک و چې دا په دې سلسله کې زحمت نه دی کړی. سر کنټرول روم قایم و؟ کنټرول روم خو زموږ یو شی زه درواچم، زموږ سره کوټه داسې ښار دی میټروپولیټن سټي ده، په دې کې کنټرول روم راوند د کلاک جوړ دی سر که چیرې دا واقعه تېره سي د دې بعد هم زموږ کنټرول روم اسټابلیش دی، لیکن دغه د موږ خصوصي طور باندې داسې چې کوم کلامټي راځي یا ایونټ راځي تر دې مخکې دا ټول نمبران په خلکو کې سرکولیټ کړو چې خلکو ته یاد دهاني ورکړو چې کنټرول روم د موږ سره موجوده ده، هغه کنټرول روم کې چې دی زموږ سټاف موجود دی، ټیلیفون موجود دی، وایرلیس سیټس موجود دی اور همیشه تر اوس هم موجوده او ډیر اکټیولی خپل رول پلی کوي. یعنی کنټرول روم چې کوم نمبر وی هیلپ لاین نمبر وی هغه سر زموږ سره ډیپټي کمشنر پشین قائم لاشاری صاحب په ټیلیفون لاین باندې موجود دي. السلام علیکم پی ٹی وی بولان. वालेकुम सलाम। सर हमें पता है कि आप इस वक्त विजिट पे हो और आप इस वक्त भी मुस्लिम बाग और कान में तर्जी की तरफ हो। आपको पहले बताता ये चलूं कि इस वक्त करंट अफेयर्स का प्रोग्राम जारी है और इस वक्त कोयटा के जो डिप्टी कमिश्नर है मेजर रिटायर औरंगजेब बादनी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। मैंने सर ये कहना है, मेरा सवाल सिर्फ इतना होगा कि ये बता दे कि इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल चल रही है जिला पशीन और इनके अतराफ में सर, जो और मेन रोड जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करते हैं या तहसील हेडक्वार्टर को, वो सारे खुले हुए हैं। अगर स्पेसिफिकली खानोदई की बात की जाए तो 80% जो हमारे लिंक रोड हैं वो खुल चुके हैं और बाकी इंशाल्लाह 20% भी अभी 2-3 घंटे तक खुल जाएंगे, मशीनरी लगी हुई है। जो डिस्टर्ब एरिया है तोबा काकड़ी का और तहसील बशोर का वो 70% हम खोल चुके हैं और इंशाल्लाह कल 12-1 बजे तक वो भी 100% पूरा हो जाएगा। अच्छा, वो भी कल 12-1 बजे तक खुल जाएंगे। सर ये भी बता दे जो आपके इलाका जिला पशीन में तो आपने अपनी एक्टिविटीज दिखा दी, वो लोगों ने देख भी ली और आपने जो है बड़े ज्यादा एफर्ट्स किए थे और आपके एफर्ट्स को जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने जो है उसको जो है आपको शाबाश भी दी। तो सर ये भी बता दे इमदादी जो सरगर्मियां है वो किस तरफ जारी है, पीडीएमए की जानिब से जो इमदादी सामान जो दिया गया है क्या वो मुतासरा खानदान तक पहुंच चुकी है सर वो सामान? जी हाँ, वही आपको पता है जैसे प्रोसेस है अभी चल रहा है। जहाँ जहाँ तक हम पहुंच नहीं सकते थे वहाँ पे हमने थ्रू एरियल ड्रॉपिंग पीडीएमए के थ्रू करवाई है और जहाँ जहाँ पे हमारी टीमें पहुंच रही हैं, जैसे ही रास्ते खुलते जा रहे हैं हम खुद भी हमारी टीम के साथ तकरीबन सारी चीजें मौजूद होती हैं, वो मौके पे जाते हैं और उनको राशन और बाकी खुराक और चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ मैं मेडिकल के बारे में आपको बताता चलूँ कि बरशोर में और खानोदई में हम तकरीबन 3 मेडिकल कैंप्स लगवा चुके हैं और बरशोर में भी इसी तरह आज हमारा मेडिकल कैंप तोबा काकड़ी के रास्ते पे लगा हुआ है। जी
अच्छा सर, महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशेंगोई की गई है कि कल भी आपके जिला पश्चिम जो शुमाली बलूचिस्तान की तरफ जो है एक दफा फिर बर्फबारी का जो है सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा इतवार तक, तो इस हवाले से जो है कोई हिकमत अमली तैयार की गई है? जी हाँ, जैसे पेशेंगोई है कि शायद इतवार या पीर वाले दिन बारिश या बर्फबारी होगी, तो हमारी मशीनरी ऑलरेडी डिप्लॉयड है जो डिस्टर्ब एरिया है, वो वहां से हमने उनको मूव आउट नहीं किया है और वहीं पे मौजूद हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसी वक्त ही अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, कल वजीर आला बलूचिस्तान आए थे सर जिला पश्चिम, तो उनके साथ जो है कबायली अमायदीन और तमाम सियासी पार्टी के जो है लीडर जो है उन्होंने उनसे मुलाकात की थी, तो इसमें जरा हमें तफसील से बता दें कि वो जो लीडर्स आए थे और जो मुलाकात हुई थी वो उन्होंने तो बिल्कुल वहां ब्रीफिंग में ये कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर पश्चिम के जो है इस एफर्ट से बड़े उनके मशहूर है कि उन्होंने जो है अपने इलाके को तो क्लियर कर दिया और अपने इलाके के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है उन्होंने बड़ी हेल्प की है, तो इस पे आपको जो है शाबाश भी मिली है सीएम से भी और चीफ सेक्रेटरी से भी। आप जरा ये बता दें कि इस वक्त आप जिस इलाके में है उनकी सूरत-ए-हाल से हमें आगाह कर दे कि आप इस वक्त मुस्लिम बाग में और इस वक्त आप मुस्लिम बाग में शायद होंगे सर, इस वक्त वहां पे क्या सूरत-ए-हाल है? जी देखिए, मैं आपको बताता चलूं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी टीम है, चाहे डीसी कोयटा है, चाहे डीसी किला अब्दुल्ला है या फिर डीसी मुस्लिम बाग है, हम सारे एक साथ ऑन बोर्ड थे। डीसी कोयटा ने भी हमारे साथ काफी जो है ना अपनी टीमें भिजवाई, उन्होंने जो है ना हमारे साथ जब उस रात ऑपरेशन था कान में तरजीह का, तो इनकी टीमें और इनकी मशीनरी वहां पहुंची थी। आपके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, वेरी थैंकफुल टू हिम, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ पीडीएमए का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जितनी भी टीमें हमारी सारी उनकी एक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को उनकी मुश्किलात से दूर करें और अपने जो एफर्ट्स हैं और जितने भी काम कर सकते हैं तो काम करें। इसमें हमारा फर्ज है। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया सर। ये थे सर लकद वो कायम लाशारी वो मुझ सर डीसी कोयटा दी अगर डेर एफर्ट्स वकलो और मुझ सर डेर हेल्प होकी दा हकीकतन तासु खपल जड़ जिला दा तासु पदा जिला की छदी खपल वक्त एर कर दी खपल पीरियड दी पर कर दी सर और माशाल्लाह घट पीरियड दी पर की सर तासु मोहब्बत लो खपल इलाके सर छ दवाई व छ डीसी शुक्रिया अदा कोम सर लकमा छ कंट्रोल रूम खबर वो कलस्ता लागत छदी अगर नंबर छदी सर तासु खपल ऑफिस नंबर भी कोई अगर जला नंबर भी दे पासानी मिलावी जो सर तासु ऑफिस नंबर कोम सर ज्यादातर नूर कंट्रोल रूम सर मख की माजी व खबर दरतो सर ये रनसी हर कैलेमिटी च रागले दा खुसूसी तौर बांधी मुझ शुक्रिया अदा करूँ और बायद से मुझ रिगार्ड वर्क द लेवीज था लेवीज ये दस फोर्स दी थी आगा पवावर की पयख की चिचीर चौक न भी आगा टीम लेवीज वाला मौजूद है द लिमिटेड रिसोर्सेस किसी दा फोर्स संग डिलीवर कई ना दे मिसाल बन हर प्रोग्राम के लेवीज दी खाम खाया लेवीज दगा से फोर्स दी दा से फोर्स दी थी दे अल्टरनेट नस्ता दा श बद खुशहाली गम कबायली रिवाज की ऑपरेशंस की कैलेमिटीज की जलजले की उबो की दो कमाल किरदार वी मस्ट अप्रिशिएटेड वन थिंग दोम खबर अदा मुझ कायम साहब को बरल खपल नसी दरतो वाली कायम साहब कायम लाशारी साहब बल्कि द डिस्ट्रिक्ट पशीन एडमिनिस्ट्रेशन दा खासा दा सी हर वार से दी खपल एरिया क्लियर की दा गबा द नूर डिस्ट्रिक्ट एरिया मोर क्लियर नो पशीन कायम लाशारी साहब इमरान जरकून साहब कम डीसी किला अब्दुल्ला दई बशीर साहब दखपल एरिया डेरशा तरीके से क्लियर का और द किला सैफुल्ला पर सपोर्ट की कम असद काकड़ साहब राली डीसी साहब डीसी लोरलाई साहब द एफर्ट शामिल थी कमिश्नर से कम सोहेल रहमान साहब दी द हा खल्क दी मुझ दी दगा नको पदी माबिन की उशे दरोशम सो अनसंग हीरोज वी अगर दासी वी सी आगो डेर कार कड़ी लेकिन यौ जाय नमर नसिरा पागा की दी दो एसीज दी यौ एसी कारेजात दी एसी कारेजात दी मुझ सर एसी कारेजात छदी अपना डिशन में वसन सर सईद दुमर साहब जी सर और यौ बल एसी दे आई फॉरगॉट हिज नेम द कम जिदा मारा सर येरसो शाह खुदा दियो कि मा पजान के नंबर से जब इंशाल्लाह तासा दा ह खल्क दी जागो एफर्ट से दी आगे यकीन रायगा सिन दा काजमियम डायरेक्ट हो सर पता नज ما خو ټوله اسيان الحمدلله ما څومره اسيان دي ټوله ډایرکټ اي ډیر ګران اغلش کسمه تو د دو چول ډیر نه دا هغه شی زدر شم چې دا کوم واقعي وسول نه
کان میترزی والا هو سر په هغه کې د ډېر ایفرټس وکړو صحیح زما حسیان خو نو ډاوټ په کوټه کې دوی ډېر کار کړی دی لیکن زه دا د کان میترزی والا واقع خصوصي طور باندې ټیک یادوم دا د ټولو کلیکټیو ایفرټس چې دا شی پر مخه باندې رالي اینڈ ایز یوزل ډسټرکټ ایڈمنسټریشن خپل او دے هاف پروفډ دیئر میټل اور خپل ځان ډېر ثابته کوي ډېر ایفرټس یې کړي دي سر ته مطمئن د خپل چې کوم ستا سره ټیم ورک دا ګروپ څه مطمئن سر نو خبره داسې ده وایي ہے جستجو کې خوب سے ہے خوب تر کها یقینا ډېر کار ضرورت به وي ډېر ایفرټس مزید ضرورت شته لیکن دغه دی چې ودین لیمیټډ ریسورسز ګردو ډېر ښه پرفارمنس ورکوي تا بیا ما سره سوال وکړي د کنټرول روم په سلسله کې کنټرول روم کې دا وخت زموږ 3 ټلیفون نمبرز پراته دي لیټس سې که یو نمبر بیزي دی بل به وي که بل بیزي او دریم نمبر هم زموږ سره اویلیبل شته د ویلو مقصد دغه دی چې دا ایشو به نه راځي ستا فون وکړي هغه یا بیزي روان دی یا څوک یې پورته کوي نه نو هغه به انشاءالله اوس هم فنکشنل او اکټیو کړي سر د انګامي صورتیاله سره مخامخ کول یعنی داغه ختمولو دپاره چې دی ځلي انتظامیه چې وله سر په دا الرټ وله خبره خو وله چې مثال واوره کیږي دغه الرټ وله چې مثال اوس کاغه اوس مثال موږ سره دا ټول فیسیلیټیز یا دا ټول شان چې دی هغه موجوده دي نو موږ به خپل کار جاري کړو داسې الرټ وله سر چې ورلډ وار 1 کې ته د جرمن آرمي سټاف سره چې دی چا ویل ته میګزین وایي دلته جنگ شروع دی د ویل موږ خپل هوم ورک پوره کړی دی او کار مې ګرد تیار دی نو دومره ایفرټ کولو ضرورت نشته نو الحمدلله ډسټرکټ ایڈمنسټریشن کوئټه هم دومره ایفرټس کړي او تیار او منټلی وار شي دپاره نو دومره ایفرټس کولو انشاءالله ضرورت موږ ته نه سو پیش اور د دې ما سوا دغه دی چې ثابت هم کړه پی ډی ایم سر حقیقتا لکه تا چې ویلې کار کوي او کار روان دی پی ډی ایم د طرف څخه ته مطمئن یې چې کوم امدادي سامان دی په هغه کې راشن وي کمبل وي نور هغه وي په هغه کې مالګه هم وي سر یعنی چې کوم جامه وي د چاته ورکی دا هم وي د دا ګروپ څخه ته مطمئن یې تا ته ملاو سوي دي او که چیرې ملاو سوي دي دا معیاري دي راشن سر ګوره یو خبر خو زه دا درته وکړم چې پی ډي ایم ای کم ټایم داسې کلیمټي راشي شی راسي د هغو رول یقینا ډېر بهترینه وي د هغو افسرز راوند د کلاک اویلیبل وي اور شان جسټ کال اوی وي ته کال ورته وکړې داسې نه وي چې یو ډېر اوږد سرکاري حساب کتاب زباني کلام چلی شي بیا د هغې علاوه بله خبره دغه تعداد ورښایي چې موږ دومره شان راکړي موږ فیملیز ورشوي دومره فیملیز دپاره زموږ راشن پکار دی دومره فیملیز دپاره زموږ وارم کلوتینګ یا ګرم کپړې پکار دي دومره فیملیز دپاره زموږ ټینټیج پکار دی سر سټور د موږ سره شیان پراته وي لیکن سټور کې دغه چې اکثره شیان خراب شي راشن چې ته سټور کې همیشه خراب شي ډیسټریبیوشن چونکې هغه دومره یو دم تا ته شیان درکوي چې انشاءالله ډېر وخت د سټورېدو ضرورت بهرحال نه وي کوټې کې موږ د دې شي خیال ساتو لکه عمران زرکون صاحب چې کوم ډایرکشنز مولو موږ دغه خیال ساتو په کوټه کې چې نور چې کوم ډسټرکټس دي هغو ته پریسیډنس ورکوو ایفرټس دپاره کوټه موږ چې دی ځان لږ په شا باندې ساتو ریزن بینګ په کوټه کې هر راشن پیدا کېدلی سي ډیپټي کمشنر خپل هم پرچیز کولی سي که چیرې مسله سو ټینټ هم خپل اخیستلی سي کاسي روډ سره سامان هم خپل اخیستلی سي د نورو ډسټرکټ سره دغه اپرچونیټیز نشته نو موږ په خپله پریفر کوو چې نور ډسټرکټ اول د واره شیان پرسي بیا کوټه خپل ځان دپاره چې دی دا نور شیان اخلي موږ اوس هم چې دی لږ صبر وکړي چې نورو ډسټرکټ له سامان ورسېدي د هغه بعد کوټې خپل ډیمانډ وکړي صحیح چې کوم ډیمانډ تاسو وکړئ هغه ډیمانډ پرسو ډیمانډ چې موږ څومره کوو هغه موږ ته راکول سي په راکول سي که درکول سو راکول سو ډسټریبیوټ سو څه لږ به پاتې وي چې هغه سبا موږ ډسټریبیوټ کوو اور د دې ماسوه چې کوم راشنز دي د هغه پرچیز دي هغه ډیپټي کمشنر په خپله کوي ول چې موږ مین سټي ده نور ډسټرکټس ته را چې دی پی ډي ایم ای واخلي بیا وراسي هغه کار نه کوو وی ډایرکټلی پرچیز د آیټمز فرام سر موږ هر ټایم لیدلی دي چې کله واوره وسي بارانونه وسي خاص کر د واورې نو چې کله واوره وسي دا چې کوم مین شارع ده مین چې کوم نیشنل هایوی موږ ورته وایو په هغې کې خاص کر کوټه او کراچي چې واوره وسي دا روډ بند کړي مسافرانو ته چې وي هغه ډېر مشکلات وي په دا کې زنانې وي ماشومان وي سپین سري وي سپین ږیري وي سر نو دوی ته ډېر مشکلات وي بیا پراخه لاره ولاړ وي او بیا داسې شی هم نه لري د خوراک شک ده په دا کې هم سر ډېر حالات خراب سي ډېر بېهوشه سي یا ډېر په دا کې اموات هم امکان وي سر چې مړه سي په دا حواله باندې کوټه ایډمنسټریشن چې ولو هغه څه وکړل یعنې که موږ دا ووایو سر د حقیقته تا به اورېدلی هم وي چې په پشن کې که دا کله وسولو دا نو قایم لشاري راولاړ سو
ټولو دیګونه ولېږل چې کوم لارې نیشنل د کلاسیپلا پر د خاص کر زیارت کراس باندې غړکۍ هغه چورته وایي چیک پوسټ باندې پر دا ځای باندې چې کوم کوچونه ولاړ ولو یا کوم مسافران چې کوم ګاډیان ولاړ دا چې دوی سر کانه پرووایډ کړه دلته هم په کوټه کې سر تاسو داسې وکړ یو خو د زموږ د عوام خلکو خوا د نه بده هغه پنجابي کوئی کچھ شهر د لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرنده شوق وسی خبره داسې ده چې کم ټیم کلامیټي راسي خلکو ته ډیر کلیر ورته وویل سي چې دی به د باندې نه ځي باران دی واوره ده خلک د هغه باوجود وتل شروع کړي څه ټوریست وي څه زر وایي چې زر موږ کلي ته ورسېږو څوک وایي موږ د کراچي له ولاړ سو څوک په چکر راوځي بیا بې صبره خلک یو نه په یوه لاین کې نه سو درېدلی دا چې موږ ټرافیک مس مینجمنټ وکړو په دې کې موږ پساو سو په دې کې دا واره هم یقینا داسې واقع وسوله موږ هیوي ټرافیک ودروي چې په کراچي روټ باندې او په لورلای په روټ باندې موږ نه پرېښوئ جنرال پبلیک چې ټورست دی هغه هم ودرولو چې کم خلکو هغو ته پی ډي ایم ای چې دی راشن ورواستولو ډسټرکټ اډمنسټریشن مستونګ چې دی دا فیسلټیز ورکول سي چې کم د کوټې ټنل دی د لکپاس ټنل دا د مستونګ سره دی نو مستونګ اډمنسټریشن الانګ وذ پی ډي ایم ای هغو ته دا راشن سپلای کوي سر کوټه به افزاده قرار سي که به نه سي کوټه الریډي افزاده قرار شوې ده کلیمیټي هیټ ایریاز کې ډیکلیئرډ ده ډیکلیئر ده خو دا اوس هغه کې چې بالکل ډیکلیئرډ ده ښه جی بالکل سر که بل دا پوښتنه در څه وکړو چې موږ ولیدل په نورو علاقه کې چې ولو دا د کورو چې کوم نږدې کلي ولو هغه په خپل کورو کې چې دي سر هغه حالت پر هغه ځای باندې هغه سولاري ورته بندې سولې د خوراک شک هغه نه کېدل رابطه د یو مین هغه سره نه کېدله چې یعنې مین شارع سره سوی وای د بازار سره سوی وای یعنې د دیاتي علاقو کې خاص کر پهاړي علاقو کې چې کوم کورونه چې ولو یو دوه درې کوره لیرې چې کوم هغه درلودی دا خو موږ ولیدل چې په کور قسم منصور وسول په کوټ کې هم دا ترا واقعیات وسول چې خلک د خپل کورو پر محدود سو چې لارې بندې دي په سلور 15 ورځې په خپل کورو چې ور ودر لارې خلاص نو د خوراک شک یا د کور د بندوبست لپاره چې دی هغه بیا ووزي دا ترا خو یو شی بستا د نظر نه تیر سوي سر داسې یو ورځ د پاره داسې وسول چې هغه خلک لږ محدود سو هغه کم ځای سر هغه داسې لکه دا ایون سره خلا والا چې کم څه خلک دی یو ورځ د پاره محدود سو پنځپای کې داسې خلکو چې یو ورځ د پاره محدود سو چې کم د زرغون ایریا د هغه خلک داسې دي چې هغه تر وسه پورې داسې دي چې ګاډیانې تر وسه نه دي شروع شوي پیدل موومنټ اف کورس ته یا 4x4 ګاډیانې مې به شروع وي لیکن جنرال ټرافیک سٹارټ شوی نه دی دا هغو خواته دغه ایشوز ته نو موږ د دې خوا ریلیف آیټمز تیار کړي دي سبا به انشاءالله دا وربه هم رسیږي زموږ ټریکټران لګیا دي پکې امید لرو ایله لرو چې هغه هم زر کلیر سي او د خلکو نقصان رسیدو څخه مخکې چې موږ به دوی هیلپ آوټ کړو د دې ماسه موږ میډیکل ریلیف کیمپس اسټابلیش کړو چې د خلکو د ناجوړیانې چې کوم مسلې دي یا وباوي پیلاو سي دغه د کاونټرېدو یا تدارک او د اوس کوم نه دي اسټابلیش شوي سر میډیکل کیمپس کوم ډیټ دی هغه موږ سبا اونورډز ورکړي دي دا چې کوم را روان دغه دی دغه د پاره ورکړي دي چې کوم سپیل روان دي دغه د پاره سر مې مسلمات لکه دا چې اوس ویل سبا پېشنګوي سوي ده سر چې سبا او خاص کر اتوار ورچ د بیا به د باري چې د برابري امکانات هغه کړي دي کوم دا خبر وکړو چې خاص کر د شمالي بلوچستان دی په دغه کوټه هم د پښنم د کلاب د موږ نور علاقې څخه کوی انساس خپل علاقې کوټه ده د دې د پاره تا حکمت عملی تیار کړی دی منیجمنت یو میکانیزم دی جوړ کړی دی اوس الرټ دی دا وخت سبا چې د کپچیر برابري وسینو ډوزر دا پر موقع باندې الته اوس خو نو دا دی چې 2-3 ورځې مخکې تاسو ته معلومه ده چې یعنی سبا ورځ چې موږ په دې کې داسې وختي هم را معلومو موږ خپل کنټینجنسي وختي هم جوړ کړی پلان وسمیم جوړ کړی دی کم اسمبلی ایریاز دي کم ځای چې موږ ماشینری ولاړ هغه هم کلیر دي کم موږ افیشلز ډیپلویډ موږ خپل په تحصیلدارانو یا اسسټنټ کمشنر کې ایریاز ډیسټریبیوټ کړي چې دا ایریاز تاغه دي په دې کې څنګه واقع اوس ریپورټینګ و تاسو کوي ایجوکیشن ډپارټمنټ سټاف هم موږ دا وره امپلوي کړی دي چې هغه موږ سره په کنټرول روم کې هم موجود دي او که ضرورت سو مې بي په فیلډ کې موږ سره اویلیبل دي ریونیو سټاف ټول موجود دي لیویز ټول موجود دي پولیس ټول موجود دي اف سی سپورټ بالکل وی مست اپریشیټ اف سی هم په دې ټول کلیمیټي سچويشن کې د موږ سره او داور هم را سره دي ګوره د نیچر چې کوم طاقت دی دغه موږ په خانه جواب نه لرو یا زور نه لرو لیکن خپل افورټس خپل کوششونه به پر ساتو موږ زما په خیال کې دا وخت تیار یو د بل کنټینجنسي سر موږ ولیدل سیالان ګوره ولاړ سلو چې کوم د پی ډي ایم الکاران د پاره چې دی هغه یو تنخواه چې د اضافي هغه وکړه زړه نه سودرلش په دې باندې تاسو هم یو ټیم ورک ولا تاسو هم په منډه ترنډ کول درګور تاسو ستړي ولا خاص کر ډیپټي کمشنران ستړي ولو دا ویډیوز دا پټګان وایرل سلو چې تاسو مدد کول د ګاډیان ته مې د کېور کول لیویز الکاران شو په یخ کې باندې په یخ کې سر تاسو ماته تاسو خبره به خامخا منله هغه هر څه وکړ لیکن د دې اصل افزای نه سو سر پی ډي ایم نوې ډپارټمنټ دی
اور د دوی په ډېر شان ناولده دی. په ناولده نه دی، باید چې د دوی حوصله افزایي وسي چې دوی مخ ته ښه کار وکړي. چې ډسټرکټ اډمنسټریشن دی هغه زیاته ډېر زوړ دی. زموږ کار دغه دی، موږ په دغه کار کې وخت ټوله تېر سوی دی. نو زړه نه په دې کې یا زړه نه رالیږي. خبر داسې ده چې موږ کار دغه دی، په دې کې موږ کریډټ نه غواړو. صحیح، موږ خالي خپل کار کوو چې خلکو ته ریلیف ور ورسېږي. موږ دپاره دغه ډېر غټ انعام دی. هغه کوم چې لیوي سیلکار سپایان دي هغه نو د خپل افسر خبره خو مني، لیکن په ډېر سخت حالات کې چې دی هغه خپل ایفرټس کوي. هغه انسنګ هیروز دي، هغو ته ما په دې درته مال خالي موږ داد ورکولی سو، اپریسیشن ورکولی سو. نور څه نسي کوي، نور څه هغه ته دوی ګرد عمر دغه تراس کار کوي. موږ باید په هر فورم باندې دوی اپریشیټ کړو. سر موږ دا هم ولیدل چې کله دا د بدقسمتۍ وایم راسره یې ګریب هم سي ولته هم له دا صوبې سر چې کله بارانونه وسي یا واورې وسي دا زموږ صوبه بلوچستان چې دی سه ډېر یخ هم وي او ډېر زیات یخ وي. د زړه یخ نور ته وایي، دا ګس قدرتي ګرده جسم د سړي ته یخ وي. دا راته رانه دلته د کراچي یا د اسلام آباد چې موږ وایو د زړه یخ دی، دلته چې دی یواره یخ زیات سي بیا زموږ د